محترمو بیګا شپه کې چې کوم طوفاني باران وشو یا نن سهار کې چې کوم باران وشو او په ګدو نمازي باندې کومې اوبه راللې هغه زمونږ د بازۍ سره چې کوم خړ راغلی دی دا ټولې اوبه په دې خړ باندې رالې. دې کې د دا لوړی چې کوم کورونه دي یا سر کویې دی یا بیا په ښکته باندې چې کوم خلکو کورونه آباد کړي دي په خړ په غاړه باندې، نو دې کې ډېر کورونه اوبو یوړل او ډېر جاني نقصان هم پکې شوی دی، څاروي هم پکې تللي دي، د خلکو سامانونه هم پکې تللي دي. او دا ټول مسلمان ته درخواست دی چې د بازۍ د خړ نه والې چې دا خړ تر سینده پورې تللی دی، نو دا خوا او شا کې څومره کلي دي هغوی دا مهرباني وکړي چې دا نوجوانان د خړ په غاړه باندې لغونته کې ډیوټي وکړي. که به دا اوبو کې لاش درته میلاو شو او یا څاروي درته میلاو شو یا سامان درته میلاو شو، نو مهرباني وکړئ هغوی بیا موږ سره رابطه کوئ، نمبر درکوو. ځکه چې دا پوره ایریا کې ګرځېدل د یو کلي دپاره ډېره مشکله ده، نو په دې کې د خړ په غاړه څومره آبادي ده، چې ټول ته درخواست کوو چې مهرباني وکړئ موږ سره په دې کې تعاون وکړئ. او دویم دا ده چې کومې آبادۍ بیخي د خړ په غاړه دي، نو هغوی هم د هغه ځای نه خپل سامانونه منتقل کړي، خپل دغه چې کوم دی خیال وساتئ چې ماشومان د خړ غاړې ته نه شي. دې پله طوفاني بارانونه دي او سړکونه پرېوځي، نو دا مهرباني وکړئ د دې خیال وساتئ. بل دا درخواست دی چې کوم ملګري زمونږ هغه په بونیر کې په خدمت کې لګیا وو، د ټوپۍ تحصیل د مختلفو کلو نه هغوی پیسې وړلې، سامانونه یې وړل او دوایان یې وړلې، کفنونه یې وړل، نو هغوی مهرباني وکړئ د لږ غونته کې هغې کې تاخیر وکړئ، ځکه زموږ خپل تحصیل کې چې کوم حالات دي نو هغې دپاره زمونږ ملګري تللي دي او د کلو حالات معلوموي، نو دلته هم د خدمت ضرورت دی. مهرباني وکړئ بیا د تحصیل ټوپۍ چې کوم حالات دي نو په دې کې تاسو موږ سره انشاءالله العزیز تعاون کوئ او د دعاګانو اهتمام وکئ، په خلکو باندې استغفار وکئ. جوماتونو کې چې امامان صاحبان دي هغوی د خلکو ته ووایي چې هغوی دعا وکړي، دعاګانې وغواړي، نفلونه وکړي، استغفار وکړي.